اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. اما بعد، قابل قدر سامعین و ناصرین، ما مخکې یو کلیپ کې عرض کړی و د دسترخوان آداب حوالې سره و. په کار دی څه مو د هر شي اسلام کې شرایط شته، هغه نه یو څه دی د دسترخوان حوالې سره دی چې موږ څنګه دسترخوان کینو. حتی امام علیه السلام نه هم روایت دی تاسې مغه انداز کې ماړی خورئ چې کوم انداز کې مو خورو، مغه انداز کې تاسې جامې غستوئ چې کوم انداز کې مو جامې غستو، مو لباس غستو. یعنی تاسې زندگی هر یو شي باندې د مو والا کوم شرایط دي، آداب دي، مغه حکیمي. کسه اوس انګریزان دي په ویلاړې ماړی لیارې کې ماړی، حالون کې اسلام دی چې ته ماړی ته کښېنه، لاسونه ورته ومینځه. حتی ماړی نه مخکې لاسو مینځله. عیدي صاحب چې کوم ذکر شوی دی، ماړی نه بعد عیدیه څه دی، ماړی لاسو مینځله شته دی طهارت سره. و هغه نه علاوه څه سټارټ کوي که مختلف قسم ماړی وي، هر یوې ماړی ته خپل واره بیله بیله بسم الله الرحمن الرحیم دی. و ماړی کې کوشش دا وي چې خپل طرف ته سترګې کړی، بل طرف ته سترګې نه وي. او څوک چې میزبان دی، کوم دغه شي ته زه ډېر خبرې کوم چې میزبان په کار دی چې اخره پورې ماړی خوري ته دا چې هغه ولمون ښه طریقې سره موډ کړي. اوس افسوس ځنه وخت کې مو کس ولمون یا موډ نه وي، میزبان موډ راشي بیا ته نه وریا کیني، دا ولمون به یې څنګه ماړی خوري؟ دی وجې نه میزبان اول ماړی شروع کی و آخر نه اینډ یا اندو کی. حتی دا چې ولمون صحیح طریقې سره موډ کی. کوشش دا وي چې کومې خونې ته ته ولمانه دیر شي، ته دا شی مه کوه چې هغو ته دسترخوان وغوړوي، ته خپل بچي ورته ونه وریا کېناستې، نه موږ بیا بعد کې خورو. نو هغه به یې څنګه ماړی وخوري چې دلته یې تور باندې کیمرې لګولې وي، سترګې ورته غړوي، هغه غریب به څنګه خوري ماړی؟ دې وجې نه کله چې وي ته ورسره کښېنه باقاعده دا عاجزۍ کې رسي، تواضع کې رسي. چې امام علیه السلام، امام رضا په باره کې شته چې کله هغه دسترخوان وغوړولی یا هغه دسترخوان نه به ای ټو زیډ ټوله کېنستله. ایون دا چې مولا رضا چې کوم خادمان وو چې د وسانو والا او استبل والا و، چې هغوی ته به عربو ډېر سپک نظیر کولو، مولا به د استبل والا خادمان هم ځان سره ماړی باندې یو ځای کېنولو. نه دا شی ډېر مهم دی چې یو شی بل چې هغه ډېر مهم دی، کسه طهارت ډېر مهم دی چې دا ماړی نه مخکې لاسو مینځله، ماړی نه بعد لاسو مینځله، دې باندې څومره زور ورکړی شوی دی. اما افسوس دی چې یو شی مو کس چې هغه نن سبا دسترخوان باندې په خپو کې خلل دي. دا شی په کار دی نه وي. اوس کسه نن سبا کرونا وایرس بیمارۍ حوالې سره سینیټایزر مو استعمالوو، صابون استعمالوو، ماسک استعمالوو، یو بس لاس مینځلو کې هله سینیټایزر دی. نو دغه خپو یا جرابې دي یا خپو لاندې وایرس دي، هغه ته کله دسترخوان باندې لاره باړه پروت شي، اوس همدې باندې ته نغان راکېږه، د بیا همدا نغان خوریا. دې وجې نه سوال ادا کوو چې کله دسترخوان غوړوئ دسترخوان ډېر خیال وساتئ. یو یې ټایم والا مسله دی. ځنه وخت کې مو هر شي کې بیړه دی، منډه دی، او خصوصا دوه شیو کې خو بیخي ما کوو. یو المنځه کې بالکل ریلیکس آرام سره لمونځ، خو ګنټه ویلې ورباندې تېره نه شي، همدوی مو خدای سره یوه رابطه دی. یو المنځه کې او یو دسترخوان باندې روایت دی چې دسترخوان یې څومره ټایم تېر شي هغه عمر کې نه حسابېږي. مو همدغو دوو ځایو کې بیړه زیاته وي، دوی مړی شوي نه وي، یو بل ته صبر نه دی، هله بس دوا وکړه پڅېږو. نه، په کار دی ریلیکس آرامې سره چې ته څنګ ته سړي خیال وساتې. کیدای شي هغو غوښو مسله وي، هغه یې ورو خوري، یا معدې مسله وي. په کار دی دغه شي کې مو یو بل ډېر خیال وساتو. دسترخوان آدابو کې خصوصا یو وارې بیا ته عرض کوم چې دسترخوان خپو کې خللې والا دغه کوم عادت جوړ شوی دی دا بالکل پرېږدئ. په ویلوړې ماړی شوه، دا شیونه ټوله اسلامي آدابو سره نه رسي. حتی ما بیا ته وویله چې امام یې څه ماړی خوري، همغونته جامې غستوي، همغونته، یعنې ټوله د اسلامي کوم کلچر دی، آداب دی، هغه ځان باندې حاکم کوي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.